اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سورة المؤمن فست سورة زمرنا نازل شوه ده مشهور نوم ده کم چې قرآن کې مصاحفو کې لیکته هغه المؤمن ده سورة المؤمن لکه چې پدې کې د مؤمن واقعیا ده آل فرعون کې یو رجل مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون دا هغه آیت نه دین ماخوذ ده او ځین مفسرینو او ته سورۃ الطول ویل دي زد طول الله صفت چې کوم راغلي چې قدوی قدرت والے درې آیت کې سوګ د سورۃ غافر وی دریم نوم شو غافر الذنب نه ماخوذ ده سوګو ته حامیم الاولا وی حامیم الاولا ځکه چې په حامیمو کې هغه سورتونه چې په کې سر کې حامیم راځي نه پای کې دا اولنی سورت ده دا ټول خبره بصائر ذوی التمیز او روح المعانی دواړو لیکلي دي فضائل د دې سورت کې یو خو مشهور موضوع منغلط حدیث ده توبه ابن کعب کم چې داغه نه په کمزورې سند نقل له یو خدا چل حوامیم دیباج القرآن چې حوامیم جدید القرآن دیباچه ده دیباج باندې او قیمتي حاشیه سلک الدرر کې لیکل شوی ده هلته بیا وګوره حوامیم او هغه دا فرمایي مخکې چې حوامیم و چې دي کنه دا ودی او د جهنم دروازې مودي جهنم حطما لذا سعیر سقر و حویه و جحیم نار یو حامیم براشی او جهنم قیامت پر بعد جهنم په یو دروازه کې ودرېږي فیجی او کل حامیم منهن یوم القیامه الی باب من هذه الابواب نو دې دروازه باندې با هغه سړی نو ورننه ودی چې چا په ما باندې ایمان دروازه لستمام بل حدیث دا ټول بصائر ذوی تمیز کې را لیکلي شوی نبی صلی الله علیه وسلم نقل لی ان لكل شیء ثمره دا هر یو چیز یو ثمره وی او د قران ثمره غ زوات حامیم دي دا و سورتونه کم چې نه شروع کیږي حامیم 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 سبعه وته وي احقاف باندې به ختميږي دا باغچی دي یو ول سره خوا کې پرته نو څوک چې دا غواړي چې د جنت په باغچو کې اوسریږي نه د حوامیم لولیم دا د لولی وي ابن عباس نے نقل لی فضائل القرآن کے قاسم بن سلام پسند دا ابن اللہیعہ لکی دی ابن اللہیعہ اگرچہ اختلاط شکار شو اگر داوی لکل شین لباب دا ہر یوشیزیو نچوڑو خلاصیم ولباب القرآن و دا قرآن خلاصہ و نچوڑ حوامیم دی دا حوامیم دی بداوی زمونږ سره نبی او چې د قران نه جوړ خدغه حوامیم شو کنه د حوامیم نه جوړ فاتحه او د فاتحه نه جوړ بیا بسم الله او د بسم الله جوړ د باپ د یو ټکی کېده بسم الله ابن سورین بوي چرا احد فی المنام سبع جوار حسان فی مکان واحد یو سړی په خوب کې خيستا خزه جنکی اولې په یو ځای کې وجنه کوي وو زنانه وي دا غینه خسته چړې لیدل نه وي دله د پوسو کته هو د چا د پاره هورو هغه مونږ دا هغه چا د پاره یو چې د آل حامیم لولي آل حامیم د حامیم دا کورنۍ لولي ته نه وای دا صورتونه بل من غلط حدیث ته پدې کې من قرأ حامیم المؤمن چا چې حامیم المؤمن اولس کنا لم يبق روح النبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن الا صلوا عليه د نبی او د صدیق او د شهید او د مؤمن د هیڅ روح پاتې نشي مگر په دې سړی باندې هغه در لپاره دعاګانې کې در لپاره بخنه غوړي من غلط ترست راځي په کلام سیدنا علی او مشهور حدیث باندې کې نقل ده تاسل کو درر کې نقل ده دیوانه کلام مشتالتا اے علی چاچوی حوامی مولوس کنه دا وو یو بل پسې نو زمکا اسمانونو کې ستاینه کون کې بیا ستای ښا
د لپاره به ډېر ناشنا ماله عند الله من الثواب هغه ثوابونه چې د الله سره یې کنه هغه ولستایي او په هر صورت کې چې کم دی نه لولي کنه حوامیمو کې نو د آدم علیه السلام زامنو کې جو څومره شهیدان دي کنه د هغې برابر د ثواب میلاویږي او د انصارو برابر د هر آیت کې ثواب میلاویږي په سایر ذوی تمیز کې ها سنن ترمذی کې بده کې یو حدیث نقل لے ابو هريره نه رضی الله عنه نبی سلام فرمایل چې حامیم الست الیه المسیر پورې او آیت الکرسی د سار په ټیم کې دادی ولولي کنه حفظ بهما حتا یمسیم د به حفاظت کوله تر دې جما خام شیم او چې دا ولسل ما خام په ټیم کې حفظ بهما حتا یصبح د دې په وجه به حفاظت کوله تر دې چې سحر شیم نه په خپل امام ترمذی هدا حدیث غریب حدیث ضعیف دی ها سنن ابي داود بل حدیث ته صحیح ته حدیث صحیح دی محلب بن ابي صفرا نقل محلب بن ابي صفرا دا تابعی دی د باره کې دا خبره مشهوره ده چې دا د خراسان گورنر خراسان کم چې زموږ تر علاقو پر راخوره صوبه و د ایرانو د خراسان وې نو د گورنر او د حملم کړو دی بنو باندې دا غزوینو باندې راغلو ډېر خلکو د صحابي ویلي دي ثوابي غلطي او د سیب کتاب لیکل کنه نو ثوابي ته ثوابي څنګه د صحابي دي غلطه خبره دروغ وي محلب صحابي نه دی تحقیق ته کمزور دی تو وګوره پوره کتابونه وګوره ابن عبدالبر الاستیاب کې لیکلي چې معتبر خبره ده چې دا صحابي نه دی ابن کثیر پر بدایه و نهایی کې لیکي چې دا صحابي نه دی لار صحابي دی ابو صفرا صحابي دی محلب نه دی اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ته وطن خبره کړي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم نو ورېدلی ان بویتم کچې د شپې پتاسو حمله وکړې شو کنه نستاسو عدد د داوی چې تاسو به حامیم لولې تلا ينصرون پورې تاسو عدد ته دی چې تاسو دا وایي دا نه چې ځان ته د ملکه ترنم دغه لګوا پاپا کې شهید تصویر او پلان سزا نه کار کتل قرآن بلول حامیم بلول سړیا عمل دا د نبی سلام په دغه وخت کې هغه شروع کې چې کوم حدیث بیان شو ما وې د ابی بن کعب نه الحوامیم دیباج القرآن مسند د علمی کې دا نقل لی او منګړت دی عبد القدوس بن حبیب په کې متروک الحدیث دی وضاع مناکیر به نقل کول صحیح دا چې دا خبره چې الحوامیم دیباج القرآن دا د ابن مسعود رضی الله عنه قول له دا موقوف روایت ده دیکھے بل حدیث هغه معالم التنزیل تفسیر بغوی تفسیر ابن کثیر دی نقل کړی دی د سلک الدرر کې هم شته دی یلته نظیر اغسته دی او دا ډېر زبردست حدیث دی ته ور حیران بشي چې واقعي قرآن سره چاره به تلاوت کوي کنه باقاعده بنیاد په قرآن پوهیږي ناغه ته پته لګي چې او د حوامیمو کې چې سره غون دي کنه دا د نور قرآن کې هغه خال ځای په ځای دی او هغه مضمون شتم نه پکې دی حوامیمو ته ډېر زیات فضیلت حاصل دی الله کلام دی هغه ان مثل القرآن کمثل رجل انطلق يرتاد لاهله منزلا یقین حال د قرآن په شان د هغه سړي دی چې هغه دی د خپل کور والا لپاره سزا ګوري چې دلته دی استوګن شي کنه فمر باثر غیث باران پسې دی رواني ورتیر شي کنه باران شوی اړه کې دا ورش فباینما هو يسير فيه دغه دوان کې دې په دې کې روان وي او حیران وي چې دا وړ خپل ازمکه مې مونته خوشحالي کې نه په دې کې یو پسته ازمکه خو ته ورشي نبی اوی زه خدای نه دې ته ډېر حیران شوم دا خدای نه خپل زیاده دا چې کوم ډاګه ما ته اوس ملو شو نه دا اول ډاګه اول دې چې کوم ملو شوی ده کنه ناغوی مثل عظم القرآن دا قرآن غلویلوی مسلی غلویلوی مزامین دی عظم دی کنه او دا روس چې د کم پستا او خستز مکه ملو شو کنه د جو ډېر خوشاله شو دا حامیم دی په قرآن کې دا حوامیم دی ابن مسعود به چې کله دا آل حامیم شروع شي کنه حامیم دا وسوتون ته آل حامیم وي آل د فرعون او آل د نبیو آل د ابراهیم علیه السلام آل د حامیم کنه
آل حامیم متوي آل حامیم متوي. نو زه ډېر خوشحاله شم دا ډېر خوند راکړي مله ډېر مزیدارو باغچو کې زه ګرځم چې کله دا زه شروع کوم د دې تلاوت د لوستل که نه عالم التنزیل کې دا تفسیر بغوی دا تفسیر بغوی والا ثعلبي شاګرد دی اصلا ښه دا واحدي شاګرد دی دا ثعلبي شاګرد واحدي دی دی د هغه شاګرد دی. سعد بن ابراهیم به وی چې موږ به حوامیمو ته ناوې به ورته موږ ناویانې به ورته موږ ویو سمینا العرائس. سنن دارمی کې هم دا نقل دی. ربط د دې رستو سره څه دی رستو آیت سره دې تړون سره څه به زه دننه دننه وایم هغه کتابونه نو لیکلي او چې ما تلاوت کوم نو ما باندې په خپل الله پاک هغه پرانستلو ښکاره شو پکې ما لیکلي نه دي ځکه چې ما اوس لیټ وکړو مطالعه خو ما بیګانه شروع کړه پون ما دیګر ربط د رستو سره څه دی سعود البحر المحیط ابو حیان پاغي کې لیکلي دي چې اول د دې صورت د مخ کی صورت آخر سره تړون ده. لما ذکر ما یقول الیه حال الکافرین و حال المؤمنین ما کې حال د کافرانو او مؤمنانو ذکر شو چې کوم نه تر دی آخر کې بدی رسی کنه ندل تک یہ شروع کی چې الله غافر ذنب گناہوں معاف کون کے توبہ قبل ان کے اے کافرانو تاسو راشه ایمان قبول کې دا خپل گند کاو نه پرې نه تاسو باندې انجام په آخرت کې نه خرابېږي دعوت توبه ته وي. دا ابو حیان لیکلی دی. روح المعانی د سیوطی نه نقل کی سیوطی را کتاب ما سره خو دې ټیم بیرونو شو تناسق الدرر ناشته ما سره عربت معنی کتاب دی ډېر بهترین کتاب دی. د سورۃ زمر پسې دا وړ حوامیم ولي لګولي دی وي سورۃ زمر پسې ځکه د ټولو په شروع کې د تنزيل الكتاب خبرې د ټولو په شروع کې ګورې ټولو دې پسې تړل دي. اول ربط دا لګل روح المعانی چې دې کې نفیس وجه د ربط دادي چې په هر صورت کې احوال د قیامت یا احوال د کافرانو دی احوال د حشر دی د محشر دی او جهنم تذکری دی بګې یو کې د یو وضاحت بلکې د بلی خدا سره پنځه خبره به هر صورت کې د دې کې ملاويږي. دا ځاړه کتابونه لیکي زمونږ سلام نمونږ د کړې دي په مخ کې صورت کې رد شرک فی العبادت چې عبادت کې مخلوقات مشرک وي الله سره دې صورت کې دا شرک فی العبادت په یو خاص نوع باندې رد کړي شرک فی الدعاء چې هغه اصل د عبادت دی دا تخصیص بعد تعمیم دی چې مخلوقات آواز مکوا غیبانه پکارو تم کوا مخ کی صورت کے تخفیف دنیاوی و اجمالاً څلورم ربط ته دی صورت کے مثال تخویف پیش کی تخویف دنیاوی مخ کے تخویف دنیاوی اجمالی ہو د تخویف دنیاوی مثال پیش کی واقعہ فرعون پیش کی دنیا کے میں برابر کو اور ډېر تفصیل کی پاغه باندې تاسو به وګورئ ان شاء الله اول باب ختم شي کنه دومره تفصیل کړی دی هغه بل ځای نه دی کړی دلته چې کم کړی دی. مخ کی صورت کې اشراک د مشرکین دا شرک ذکر کړی شو چې عقیده توسل دی لیقربون الله زلفا کتا سو ته دی مونږ دا په دې وجه کو چې مونږ الله ته نږدې کی دا بزرګان مونږ خدایان نو وایو دا مونږ سپارښیان ګڼو هغه ولال درد وکړو نو دې صورت کې داغي جګړه ذکر کوي چې دی په دغه عقیده باندې ګوره جګړه کوي ګوره دا به راځي رسول ان شاء الله. مخ کی صورت کې دعوا فعبد الله مخلص له الدين دل داغه یو خاص جز بیان دی بیانی فدع الله مخلصین له الدين مخ کې فعبد الله دل دی فدع الله فعبدوا فدعوا کم چې ما ربط ویلو کنه درم می ویلو دا دغه په بل طریقه باندې مخ کی صورت په اخر کې تحمید حمد چې حمد وایا ټول خلق به حمد وي الحمدلله رب العالمین وقیل الحمدلله رب العالمین دلته وی حمد وایا کنه حمد د الله وایا په دې باندې په دې وای چې کتاب نازل کړي رسول سره تړي کتاب نازل کړي په دې وجه موږ دا حمد وایو دوی آیت کې د حمد علت بیانېږي ها وجه
ولې ځکه چې تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. سورۃ الزمر پاره اخره کې د فرښتو حال ذکر شوی او تاسو ما د عربت ویلو ترجمه په دوران کې که تاسو ته یاد دي واقعا مې ته کړو 2003 واقعا مې ته کړو نحافین کنه حول العرش هغه وتر الملائکه حافین من حول العرش د 75 آیت ربط دلته کې وم آیت کې دغه مضمون په ترقی سره پیش کړي تاسو خدای لستو مخه کنه چې دغه د قیامت پر بد فرښت د عرش نه چاپی را به تواب یو تسبیح بوي د الله دلته و آیت کې دغه مضمون په طریقې سره پیش کی چې یو تسبیح نه وي بلکې مؤمنان د پراغي بخنه مغواړي معافي غواړي چې الله پاک دې معاف کړي وم اتم نهم آیت دې کې دغه مضمون چلولې ده الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم بیغه عرش چې پورته کړی دی عرش باندې الله ناس نه ګوره دا ذهن دې پاکه ویا پر اختیار له وجتول شي څه خبره کوي به عرش غیبه راغله دی او دا عرش نه چې چاپیر دی کنه ناغه ټول تسبیح وي مخکې سره چاپیر چې څوک دی ترقی مضمون کې ترقی دا او پسې مزید بیان انور سے وي ويؤمنون به او ایمان لري په هغه باندې ويستغفرون بخنه غواړي للذین آمنوا دا کسان د پر ایمان راوړل مؤمن د برکم له دواګانې کېږي درې دو او ثم تفسیری دوايي کړه دا ډېر تفسیری دوايي کړه دا ابا ترجمه کې راځي ربط دې اوس رب بل ربط دی کا سورۃ الزمر کې دا ویلو چې کافران د قران مجید نه تکبر کوي استکبار کوي او انکار کوي نه ځان لوی ګڼي استکبرت وکنت من الکافرین آیت 59 دل سورۃ المؤمن صدرم آیت کې د کافرانو دویم وصف ذکر کې چې د الله پایتونو کې سبه جګړې کوي ال دې خولي تکبر کوي انکار کوي دلته وي چې ګوره جګړې کوي قران په بدلږي چې دا مو آیا بل ربط آسان نور ډېر دی ما پرې خو دلو مخل قران کې شته خو هغه ته ربط نه وایو سورۃ الزمر کې وزلا توحید مسله ذکر شوی و نو سورۃ المؤمن کې وزلا دعوی توحید ذکر کی الته مسله توحید له دعوی توحید رب دې اسمی مختصر و ما تفصیل سره موږ وایو ثابت قدم کې مونږ لکه کې مونږ په مقابله د ډلو د کافرانو کې به مقابله زمر الکفار د د پاره چې مجاهده او کوم په شان د رجل مؤمن چې شي دعوت ستا چې دعوت ورکو ستا سجده ته للدعوت الى سجدتك فان شاوروا شورا للشبهات علينا بالزخرف من القول فنجعل شبهاتهم دخان حتى يسيروا جاسيا بين ايدينا واحقافا اوامر پدې کې 24 دي نواهی پدې کې یو ده صفات پہلیا 68 اوامر سریدشتی نواهیو دے صفات پہلیا آتش پیتا اسماء حسنہ پدی کی سوری ډیر زیاد تی سوال لس اسماء حسنہ دی پکے لکھا اللہ عزیز علیم غافر دا خود شروع کی دی اللہ عزیز علیم غافر قابل التوب شدید العقاب ذو الطول قرآن کې وګوره کنه درځي هغه نه ولیکا دې ذو الطول لیکه وصولی کا زیو لیکه زیو زو یو شی ده ها زا زو زی یو شی د حروف علت تاسو به ویلي په اردو کې هم داشته یو وړو ته حروف علت تو ہے پښتو په کتاب کې هم شته کنه د عربي کې هم دي کنه د عربي نه زده کړی ها ما ته په دې چې په اردو کې دې استعمال دې نه پويو به او عربي کې دې ډېر خصوصي استعمال لګوره ډېر زیات د حروف علت نه ده یو خو ای ای او یو اذان لشه ده اذان لشه ده اخو دغه دې زور زې په استعمال دي او عربي کې حروف علت چې دي کنه د موږ استاد باندې کې نحوی استاد موږ ته پارسه کې یو شعر وي مریض وای کوي کنه
حروف علت په عربی کې درې دي و الف یا دا چې کوم دی دا یو بل سره بدلیږي و په الف سره بدلیږي الف په یا سره بدلیږي پوه شئ نو زد طول او زد طول او زد طول و الف یا پکې بدلیږي که نه دا بدلیږي خدای ول په بعضې خلکو پښتو کې هم دا ناپیس کوو موږ وایو زوی و بن والی وی زی پښتو کې ناپیس کوي په هر ځای نه کېږي په ځای او زو ځای کېږي زد طول دی رب ولیږه رب حکیمو زد طول رب حکیمو العلی العلیو الکبیر رفیع الدرجات درجے پورته کوونکې صحیح خبره ده ذو العرش عرش والا الواحد القهار زورور سریع الحساب ډېر زر حساب کوونکې ټایم پې نه لګي چې دغه کیلکولیټر وروړه او دا غلط ساینټیفک وروړه او کمپیوټر نه بس هغه تا سره ټایم نه لګوي شیخ به وایي چې 900 ته ودرېږي که نه حساب به شي وي 12 بجې کېږي به داسې وي السمیع البصیر السمیع البصیر قوی قاف وی قوی الغفار یو سړی نوم قوي خان کنه مړ شو بیا پښتون ډرامو کې کار مار کو الغفار خالق ذو الفضل ذو الفضل فضل دخل وي الحي دا اسماء الحسنى وها داود سورت صدا اثبات التوحید فی الدعاء یواز الله ته आवाज کول توحید فی الدعاء د سورت ټاپک سره ټول صورت بچا تاویږي د شي نه چا پیریږي د شي نه یواز الله ته आवाज کول بل څوک هغه سره پدې کې نه شریک کول دا یو زره دا خبره کړې ده اثبات التوحید فی الدعاء توحید فی الدعاء ثابتول چې یواز الله ته غایبانه پکار سخت او تکلیف کې ګرام مدد شویل ما فوق الاسباب आवाज صرف الله ته کول روح صورت ته پدې روح قران ته پدې و آیتونه پدې کې تا دا داوا بیانې ښه کم آیتونه دي جی 12 او 14 چل کو درر کې اوسره خواري کړې دي کلیم نه ټولې لیکلې دي بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير دولسم سؤال لسم فدعوا الله مخلصين له الدين رب الله خالص کون کی اغدا پایتا ولو کرے هل کافرون اگر کافر په بدګنی کافر وی بابا غانو تم आवाज نه کوي وینا موږ الله ته आवाज کو شلم آیت کې بیا ذکر دا شلم آیت ښا والذین يدعون من دونها کسان چې دی د الله نه سیوارا بلی من دونه دا غنه علاوه لا يقضون بشيء اغي اس پیسره نشکولم پیسې خو الله کوي دی بسو کی درسل وختمایت کې بیا دا مسله ذکر دا 43 دا و بیا ال ذکر دا لا جرم حقیقت دا دی انما تدعوننی الیه شیکن تاسو چې مال چاته دعوت را کوي لیس له دعوت نشته دا غي سواز په دنیا ولا فی الاخره نه دنیا او آخرت کې هغه تاسو دعوت ورګي تاسو مشرک ترا بلې په داړم شپېتا آیت کې بیا دا ذکر دا وقال ربكم ادعوني استاذ رب دا ویری دی چې ما ته आवाज کا ما ته پیر بابا دا ویری چې ما ته आवाज کا چې دوته کې رب دی ویلی ما دوا غواړه ما ته आवाज کا واسطه جبلکم چې आवाज کې سب کیږي زبر در رسم کنه زبستا سوال قبلوم تمام امداد بدر درزی او کسان چې زمانہ دعا نه غواړي عبادتي دعا ایمانو که زمانہ دعا نه غواړي دا شته پکې کني الله پاک د پته د الله نه ولې غواړو دا الہاد موردل دی الله پاک ته پته ده کنه زما د پته نه ولې ته غواړم
نو الله ویلی دي کنه چې ما ته پته ده خو ادعوني زمانه غواړه استجب لكم غواړې به هغه ته پته ته هغه سره کنکشن جوړې ته هغه ته وینا چې وینا تاسو تعلق جوړ نشه ته هغه بنده نه دا جواب او داسده کې دا جوش کم شاعران دي کنه نیم کا خو غونته دا شهدا دا غي پیش کې په دې شعرونو کې دا سید نظریه و دا چې کوم د غنی خان نه متاثر خلک تغین د خبرې کې بل 74 ز چې سویم کې مشپګم کې یا اتم کې زموږ ته لور دا کوي مې انګلیش هلته پېښور کې هلته یو یونیورسيټي کې سبق وټول وی زموږ یو استاد او کرسچین انګريزي ویغه دا سوال مونږ باندې کړو موږ جواب نه راته چې الله پاک د استاد هر څه پته نه دې وایي سوال کې ولې ته غواړي موږ ته حکم نه چې غواړي با دا پته ده ته هر څه پته ده عالم الغیب او شهادت دی کنه تا د پته ده عالم الغیب دی باندې دا شهاده سره ویلې تا د خدای موبایل ښکاری کنه ته دې نه خبره کنه ته خبره کنه چې موبایل لیکنه خدای نه خبر کنه کله کله ته اوسې ښکاری خو غسیز نه هغه یو جادویي ته په نه پوهېږي والله پاک د خدای حقیقت پته ده دا خبره وړه ښکاري خو دې ډېر تفصیل دی دا خبره کوم مخکې نو 74 آیت کې بیا دغه خبره ذکر ده بل لکم ندعو من قبل شیئا رستو آیت سره تړلی شوی من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرین دې ته په جهنم کې وي چې تاسو اک چاته आवाजونه کول هغه شو د الله نه علاوه هغه ته आवाज وکړه دی به زمون رک شو زمون نه لکه دا څنګه خدای جو ستان رک شو دا خبره ده خاطر شرک په حضور کې اسمونو بارت کوي ها شرک فی العلم باندې شرک فی تصرف باندې شرک فی عبادت باندې شرک فی البرکات اته عقیده علم پیش کوي دا الله نه صفات په دې کې ذکر دي ها ما وخت دا څه چې سوال اساس ما دي سوال لازم ویلو غلط می ویلي 24 دي ها 14 دي انا 24 24 دي 24 اسما دي انسان غلط ویلو لکه چا بیا ګنته کوم ډیر رالو دا الله نه صفات په کې ذکر کیږي کنه زما کې خیر دغه درې ابواب د دې صورت کې باونه سوري درې دي ها اول باب دیالس آیتونو کې دیکھیں شیخ بھائی سلور عنوانات تی پدے کے ابھی ما په خاص انداز کې خلاصه لیکلې ده دی هغه پلان کې کتاب کې وګوره یا به دا غي کتاب کو ته چا کم ده کتابونه موږ ټول ساتي دي اوسو دا زه شو دا راغونډم دې په باره یو کتاب نه ګوره دیالس آیتونو کې اول باب د سلور عنوانات تی بګي شروع الله د خپل د دې صورت د سنا کړي بعظمت الكتاب د قرآن عظمت بګي بیان شوی دی او علو شانه تعالی خپل شان ذکر کړی دی ترغیب قرآن ته دی او داغه نه صفات ذکر کیږي بذکر صفات التسع للمنزل چا چې نازل کړی داغه نه صفات ها پاول دویم او دریم آیتونو کې دا ټول چې ما سوونه دا د مختلفو کتابونو نه ما دا شعر غون کړی ا د درې آیتونو کې دا کیږي به ان شاء الله او دا شیخ بھائی وهذا هو العنوان الاول او دا هغه ولنی عنوان دی د دې مسلې د عظمت د پر اول عنوان دی داوود صورت د پاره کنه چې دا دومره عظیم شان مسله ده چې په دومره لوی ذات او دومره لوی کتاب کې غلي کړي بیا زجر د مجادلینو ته اجګړه چې کوي هم معرضین چې کوم دي داوود صورت نه مني داوود صورت تاسو هوره ده کنه اثبات توحید فی الدعاء کنه چې دا څوک نه مونږ کنه هغه د بار رټنه سره آیات کې اوسه تخویف ورکی تخویف دنیوي به هلاک الامم الکاذبه پین زمات کې تاسو نه مخ کې ډېر خلکو دا مسره نه منل الله غ مردار کړي تخویف اخروی په شوګم آیت کې اخروی چا دا چې دا مسله دا د اول صورت نه مني ادا دویم عنوان دی د صورت د داوی د لپاره هغه دا دی چې د جدال په دې مسله کې
دا کفر دی. دا مسله خو دا آسمانی مسله د کتابونو قرآنی مسله ده کنه، دا کفر دی او د دنیا او د آخرت د عذاب سبب دی. ښه دا دې سره لاړو. دا دویم عنوان بیان شوی دی. ثم البشارت، بیا زیر دی د مؤمنانو دپاره. اتم نهم کې ایمان والو ته بشارت چې دا مسله مني، هغه ترغیب دی څوک چې دا مسلې ته اطاعت وکړي انقاد وکړي دا ومني. او دا ورته وایي چې ګوره ملایک دې لپاره بخښنه غواړي، دا دلیل نقلي دی د ملایکو وینا دلیل کې پیش کړي دلیل نقلي ده چې ګوره دا مسله چا منلې ده، هغې ته ملایک دواګانې کوي، د الله بنده مشرک ته خو هغې دواګانې نه کوي، مؤمن ته کوي. او دا دریم عنوان دی د دعوې دپاره چې څوک ایمان وروړي په دې مسله باندې او دې دعوې اتباع وکړي، هغه دپاره ملایک دواګانې کوي، مغفرت یې غواړي او دعا کوي چې رب جنت ته داخل کړي او دې د بدو حالاتو سزاګانو نه وساتي، سختۍ په الله مراولې. دا وګوره دا داسې اهم مسله د توحید ده. بیا تخویف تی منکرینو دپاره چې دا مسله نه مني، چې دوی به ځان ته په آخرت کې ډېر سخت غوسئ چې اوهو دا مونږ له څه کړي دي، او ته به دا هم وایي چې الله پاک تاسو ته آخرت دنیا کې سخت سوچ دا به کله دې مسلې نه کفر وکړو انکار به هم وکړو که نه، هغه ټایم به د الله غوسه ډېره زیاته وه، تاسو چې ځان ته غوسه کېږئ که نه، الله غوسه دې نه زیاته وه تاسو ته چې دا په دنیا کې دعوت ونه منو. دا لسم آیت کې دی به اعتراف کوي د خپلو ګناهونو او دا به وایي چې ربه تا موږ دوه ځله مړه کړي او دوه ځله تا ژوند را کړی دی. یو لسم آیت کې بیا به وجه ذکر کیږي چې دی به د اور نه ولې نجات نه مومي، وجه څه ده 12 آیت کې به بیانېږي. او دا څلورم عنوان دی دعوې دپاره چې څوک د دې دعوې نه انکار کوي چې الله ته یوازې اواز نه کوي، غیبانه پکار الله ته نه کوي، مخلوقات ته هم کوي نه، هغه ته به الله ډېر سخت غوسه دی، به جهنم نه نوځي چې کله په دې مردار شي. بیا دلیل عقلي دی په 13 آیت کې. دا د شیخ ځان نه اندازو، دا هیڅ چا داسې انداز کې خلاصه نه دی لیکلی د دې باب. ښه نو 13 آیت کې دلیل عقلي شو که نه جي، نه دې کې اشاره ده چې انابت پکار دی، انابت ته ضرورت دی، الله ته طلب او الله ته رجوع کولو. پوه شوې آیاتو کې چې تذکر پیدا کوي که نه او دلایلو کې چې دعوت تسلیم کی کنه نه تبا انابت ته ضرورت دی. فی اشارة الی ضرورت الانابه لسبب التذکر من الآیات، آیتونو نه تذکر حاصل شي سړی کې انابت راشي. ها لفظي معنی دا ګوره اول باب وایو حامیم تنزیل کتاب نازلول د کتاب دی من الله د الله طرف العزیز العلیم چې زور اور ډېر پوهه دی، غافر ذنب بخون کې د ګناہوں دی، وقابل التوبه قبل ان کې د توبې دی، شدید العقاب سخت عذاب وایده طول وی قدرت والده، لا الہ نشته دی لایق د عبادت الله داغه نه سوا بل څوک، الیه المصیر خاص هغه طرف ته تاسو واپس نه. ما یجادل جګړه نه کوي فی آیات الله د الله پایتونو کې الا الذين مگر کسان جګړه کې کفرو چې انکار کړي دي، جزاء او سزا نه انکار کوي، توحید نه انکار کوي، نفلا یغرر کا تا د په مغالطه کې وانه چی تا د دوکه نه کوي. تقلبهم د دې کافرانو په مسته سره ګرځیدل په جازونو کې الوتلو، فل بلاد په ملکونو کې ډېر مست ګرځي. اقبال چې شکوه کو لگا نه دا آیت پای کې شته کنه، په د دې مطلب پای کې شته. پوه شوې برق गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर का ना اوستان متونو دغه چې ګم دي نو اغیار کې کاشانو پر کنه دغه پوګو پراتی دي کافرانو مزه کوي، موږ دلته کې خراب تراب ګرځو. کذبت قبلهم درغجن ګرنو دین مخ کې قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام والاحزاب نور مخالف وډلو من بعدهم داغین رستم وحمد کل امت نو هر ډلې دا اراده کړوا به رسولهم د خپل رسول په باره کې د څه خبره اراده کړول یا خذوه د لپاره چې هغه 19 هغه پیغمبر 19 او وجنی وجادلوا جګړه کول د خلکو بالباطل په باطل په غلطه
دی ولی کول لیدهدو بها الحق د لپاره چې ماته ورکی شکست ورکی په دې سره حق لا اسې به شر جوړي بای سړی چې صحیح سړی دبو کی فاخذتهم نماغی راگیر کل فکیف کان عذاب نو عقاب نو وګوره بیا څنګه و زما عذاب ته خو چې ما سړی دبو کو خو وګوره یو ذات خو هغه پویږي کنه په سیاست خو پویږي ستا کنه اوله برابر کی ګوره حق مدبا وا دیتا خرندان لاره کې مو جوړوا وکذالک او دارنګي پوره شوی دا کلمت ربک استاد رب خبر علی الذین کفروا با چا باندې چې کفر کړل څه خبره ده چې انهم اصحاب النار چې کیندي اور والذین الذين يحملون العرش هغه ملائکه چې عرش پورته کړل ومن حوله هغه چې دا غنه غیر چا پیر دي د عرش نه چا پیر دي یسبحون هغه تسبیح وای به حمد ربهم د خپل رب د حمد سره ويؤمنون به او ایمان لري په هغه باندې په الله ایمان لري د ملائک په باباګانو نه لري او دا ملائک په خپل بندگان دي ملائک په الله ایمان لري ته ولې په ملائکه ایمان لري چې ته دا خدایان دي او زه دې ته پریاد کوم او دا د الله جون دي او د الله نازولي دي موږ د دغه کو سفارش په زمون کې داسې مو وایا د مؤمن سفارش په ملائکه خدای الله په ځن باندې سفارش کې د صحیح ساته او یستغفرون غي بخنه غواړي للذین آمنوا دا پر اخته بخنه غواړي دا غچاره پر چې ایمان راوړل وای ربنا زمونږ رب وسعت کل شیء شامل دے هر سیز تستا رحمت و علم رحمت و علم فاغفر للذین بخنو کای کسانو ته تابو چې توبه کړي د شرک نه وتبعوا سبیلک او استاد لاره پیروي کړي دا واقهم او غي بچ ساتي عذاب الجحیم د اور د عذاب وګوره پر خیر دوا کوي ربنا وادخلهم ويزمون رباغي ور داخل کې جنات عدن جنتو د همیشوي دا التي وعدتهم اغه چتای دي سره وعده کړی دا ومن واغه سوکم داخل کې ور سره صلاح چلایک تی جنت لو نه کان دي من ابائهم د دې د مشرانو نا وازواجهم د دې زنانو نا او ذریاتهم د دې اولاد نا انک انت العزیز الحکیم یقین تزور او حکمت والے دا هغه پر اختی دي کنه پوهیږئ تاسو ویني به توی فساد بکی په مکه کې هغه پرېختي د واګانې کې اوس مؤمنان ورته دا پرېختي دي کنه خلک ټول څه نه ګوري او دا پرېختو باندې کې چې دی مؤمن سره سره وي کوي وین کان العلیم الحکیم کنه ال دې ان کان العزیز الحکیم وقهم السیئات وغیبت سات او ساته د عملونو د بد نتیجونه عمل بد نتیجه راځي کنه کله سړی د دنیا کې ملو شي کله اولاد ته ملو شي دا ملاویږي ها قرآن کې هم دا دشته ته به وینې خضر اسلام چې دیوال نیخ کنه سی وي د دې پلار سو نیکو ابل نه کپړ لري کولې بدو کنه ومن تقیا او سوچته بچ کې سیئات عملون د بد نتیجونه یومئذ پد غرض فقد رحمته بشک تا هغه باندې رحم کو وذالک هو الفوز العظیم دا په حقیقت کې لوی کامیابی ده ان الذين كفروا بشکا چا کفر کړي دی یونا دونه د کو دونه اساس قرآن کې دونه دی کنه لکه چې دونه شي نه معنی جدا ده یونا دونه غي تبا आवाज وکړي شي اچ یونا دونه ناغي با आवाज وکي فاعل مفعول کې پرګه دي لمقت الله خامها غصد الله په دنیا کې پتا سو باندې اکبر اور ډیر وا مم مقتکم په مقابله تاسو د غصه کې انفسکم په خپل ځانو په آخرت کې اذ تدعون کله چې پتا سو را بلل شویل ایمان ایمان ته فتکفرون تاسو په کفر کو نه الله غصه دا وخت ته ډیر زیات وا صبر یې تا کو قالوا ربنا غیب وای زمونږ رب متنسنتین تا په مونږ مرګ راوستره دو ظلم واحییتنا سنتین جون درا کړه مونږ له دو ظلم فاعترفنا بذنوبنا نمونږ اقرار کو د خپل ګناونو فهل الى خروج من سبيل يشتهي وتر سلار د جهنم نام لارشتره نا ذالکم د نجات لار نشتر دیوجه بانهم اذا دعي الله شيكن کله دعوت ورکول شو درکول شو د الله وحده اکی आवाज تب ورکول شو کنه بیان بکې دا یواز الله ته کفار تم تاسو بد دین انکار کو وحده حشم عزت اگر رستو سره دا پدې ده کې لګي ها
تاسو به که نور ته به دغه کې د بوتانو ته به دعوت ورکړئ تاسو به هغې بیا خوشحاله وی که نه و ان یشرک به که چېرې هغه سره به شرک کولی شو تؤمنون تاسو به هغه شرک یقین کولو فالحکم لله نه فیصله د الله په اختیار کې العلی الکبیر چې اوچتو لوی دی هو الذي یوازې الله داسې ذات یریکم آیاته تاسو ته په نښې توحید ہوي وینزل لکم و راکوزی تاسو د پارا من السماء رزق د اسمان نروزی روزی د کم دی نرازی اوس خو جی په ډوګرې ملاویږي چې ورکې ترقي به وشي روزي خو په کاغذ کې ده دغه ملاویږي که نه دا څه ورته وایي مړه نومونه رانهګیر شو د هغې ترقي تنخوا په هم سیوا کېږي رزق په هغې سیوا کېږي ټول افسران کاغذ مني پلار هم کاغذ مني ټول کاغذ مني اوس کاغذ خو ډېر غټ څیز دی بابا مخکې کوه وما یتذکر نصیحت نه قبلې الله من یونیب مګر هغه څوک چې توجه کوي توجه والا نصیحت قبلې یو باب ختم شو بل باب 50 آیته پورې دی ارس انشاءالله کوشش وکړو چې زر زر ووایو سبق به اوس ډېرې ښه ځکه چې داسې پارم خیري کور ده نصب ته به رسېده دا وړو صورت پیش کړي رد شرک فی الدعاء 14 آیت کې دا مخکې باندې تفریح ده که نه تا دا دومره څیزونه ولوستل نه څه نه الله ته آواز کوه بل چا ته مه کوه چې اور ته نه ځې که نه هلته بیا افسوسونه کې تفریح داسې ده ښه 14 آیت کې رد شرک فی الدعاء ده مخلوقات ته چغې مه وهه پیر بابا ته لوی پیر ته آواز مه کوه لوی پیر خلک خوندرویزه بابا ته وایي ها یو لوی ځوان دی یو لوی پیر دی نن پوهوې په خوندرویزه د سواد تاریخ دی آصف خان محمد آصف لیکلی دی د باچا صاحب په وینا باندې د عبدالودود په وینا چې خلکو ته والی اسوات وي والی اسوات عبدالودود د کشر میاګل زوی و هغه د سیدو بابا زوی و والی اسوات د سیدو بابا نوم سیدو بابا په نوم عبدالغفور دی نه پای کې دا دی چې دا خوندرویزه نوم عبدالرشید دی خنوسی وی چې نه عبدالرشید او عبدالله نوم نه دی بس نه لداد دی نه عبدالرشید خپل نوم یې خوندرویزه دی په دروازه به ګرځېده که نه چاڼ به یې کوه که نه چاڼ یې ورته خلک وي چاڼ وظیفه وروړی خدای مو دا ده چالو کړي دي د نه مخکې دا نو دا همدغه کتاب کې دي والي سواد دې کتاب کې هم دي او نوسي هم لیکلي دي نوسي کړ وسې دی دې کې څه بریلیان دي څه پنجپیریان دي په دې نوسو کې نه هغه ته خلک لوی پیر وایي ښه دې ګلیاړۍ ته داسې دې علاقو باندې ګرځېدلی و د پیر بابا سره نو وی ګلیاړۍ کې چا روټۍ ورنه کړه یو کې که نه وي دا دی روان نه دی بلې کې چا مېلمستیا وکړي دا دی اودا نه که نه خلک وي ملنګو ته خیرې کړي ملنګو دا ملنګ دغه سړی و که نه پیر بابا دا ټول ملکونه هغه کتلي وو دی د بیا کوهستان وی دا د 1500 زمانه کې کوهستان ته وی لړ شه نو کوهستان بیا ډېر کوهستاني دي که نه اوس خو د دې نه علاوه دا موجوده مونږ ناست یو که نه د دې نه علاوه 4 کوهستاني دي کوهستانیان ډېره لطیفې به په دې کې واورئ وي جن هغې شي ته وي چې پټي دا چې په غرونو کې پټي دا هم جنات دي بیا وي پښتانه د دیوانو اولاد دی ښه غول وی وخورئ پوه شوې پېښه بنیاده مو ده دا غرونو کې یوازې پښتانه دي څه دا اوس چې پکې دا بلا شی به ګرځېدي سره بس څه کوو ښه عظمت د دعوې بیانېږي 14 صفات د الله بیانېږي دې کې بس 15 آیت نه واله 6 پورې چې دا د دعوت د دعوې تعظیم پکې ذکر کېږي چې دومره لوی ذات دا خبره پیش کوي تا ته او علت د شرک د رد شرک فی الدعاء د رد لپاره ها 15 آیت نه واله تر 6 پورې مشر شیخ وایي چې دعوې عظمت ذکر کېږي چې دا ملک الاعلی صاحب الدرجات درجات العلا پیغمبران د دې مسایل لپاره لېږلي دي هغه لوی الله لوی ذات پیغمبران د دې خبرې لپاره لېږلي چې یوازې الله ته آواز وکړي بوتانو ته قبرونو ته باباګانو ته ژوندو ته مړو ته ګټو لوټو غایبانو ته پرښتو ته پیریانو ته آوازونه مه کوئ الله ته آواز وکړئ ټول پیغمبرانو دا خبره کړې ده 15 آیت نه واله 6 پورې ته د حوامیم خوند دې ځای کې شروع کېږي ښه تا ته د توحید بالکل هغه مغز درکوي او د میانځ کې پکې تخویف اخروي ورکوي 14 13
بیا تخفیف دنیوي دی پسې چې دنیا د عذاب نو یریږي الله هم تبا کی دا سم شي ګوره 21 آیت کې او د دې سبب پسې ذکر کی تخفیف دنیوي سبب ذکر کیږي 22 کې او بیا کوی چې لنډه خلاصه دی کو نو لنډه خلاصه دا ده چې تمثيل د تخفیف دنیوي د لپاره واقعیا د فرعون پیش کړي تر اخره پورې دا خلاصه شو هغه چې دنه پکې نه نوځنه بس اوس ته ګور نه نوځو تمثيل تخفیف دنیوي د لپاره یعنی مثال دا د پیش کړي ته دنیا د عذاب نو ویریږي د فرعون ته وګوره لوی بادشاہ لوی بوجونه مصر چې یونانیان لیکي چې مصر زمونږ نه لزره کې شل زره کال ارسطو لیکل زمونږ د اډوانس ته هغه مصر د خدای الله تعالی تبا کاغه هغه فرعون د غرق چې مړی هم هغه باندې دوايي په مړو مګول چې مړی هم نه خرابېدل اسه ترقی هغه کړه هغه دوايي په ویلو ولا کنه هغه مړی اوسم روغ پراته دي حنوت به وته وی کنه هغه الله تبا کړ دغه دا مسله نه منل فرعون وې زه خدای ما ته आवाज کوي ما ته سجدي کوي هغه یو څه به مونږ شی و مخ کنه دا دی شاهزاده و اوسه واغه دغه کړه واغه محنود کړه و اوسه سترګې په حسن کې مشهور دي اوسه مؤنث ده مو په کتاب لیکو کنه اوسه راموسه دغه مذکر ده دا مالی کلی ما خبرې کړې د خپل کتاب کې اوسه مؤنث ده ها دې کې بیا شیخ صاحب ټوټي جوړ کړی ته ما هوته وی کې تفصیل لیکي چې یو مګنی دی کې هغه بیا صورت کې موږ سم وایو کنه هغه صورت کې نه وي دې کې دعوت رجل مؤمن دی قوم د فرعون هغه قسم طریقو سره بیانات کې پدې کې وای شوي اول دا وی چې ګوره فرعون به د دې تکذیب وکړو بنی اسرائیل له سزاګانې ورکولې هغه اراده کړو چې زه موسی علیہ السلام وژنم 23 آیت نه 27 پورې بیا دعوت د رجل مؤمن دی قسم طریقو سره دعوت ورکړي اول دا چې ګوره موسی علیہ السلام مو وژنه په خطرې کې سره دا خبر ورکړي 28 کې بیا تخویف ورکړي چې ګوره تاسو به څوک امدادي نه ګوره فرعون مولا جواب ورکړي 29 کې بیا دویم قسم بیان لغه ورکی تخفیف دنیوي ول ورکی دغه رجل مؤمن فرعون سره خبرې کی کنه مکالمه ده تبو کې سلمان خان سره خبره دانګری مې دا وخت باچا ہوئی کنه هغه بیا دې برابرۍ کنه هغه له تخفیف دنیوي ورکی چې ګور ډېر قومونه الله تبارک 30 31 کې تخفیف اخروی مولا ورکړي 32 33 کې دا د بیان چل خي تقریر بدا سکے بیا ول یادګیرونه ورکړي په حال د یوسف علی السلام سوچ کوا موسی علی السلام زمانہ دا هغه د یوسف علی السلام بیان چې یوسف علی السلام مخ کې تیر شو کنه تاسو غیر کړه به مراتب ته بیان کړي د اهل الباطل د اهل باطل د غلط خلقو مرتبه دي څوک په شک کې پراتی دي څوک بل گمراه کوي څوک جګړه مار دي اچھا پڑھا الله مہر والے 34 35 آیت کې كذلك يضل الله وكذلك يتبع الله دا دا چانجامي چې الله په کتاب کې په شک کې اخته یا به کې جګړه کوي نه الله په کول بندي بیا ډېر خلک د درس د قران باوجود دغه وشي دا چل پیو چې ختم القلب وشي مسلې پکې پیدا شي ها بیا د فرعون یو مکر ذکر کوي چې هغه وی بلډینګ جوړ کړي چې بار وخی جو الله پاک ته تماشا کوم 36 37 بیا خپل تابعدارو ته دعوت ورکړي چې ما پس راځي د تاسو ته سم لار خیم پیغمبر دوی اهدیکم سبیل الرشد دا صحیح لار خیم ظالم بچو تزهید فی الدنیا بشارت ذکر کی 3940 کې دا دغه خبره ده رجل مؤمن هغه ته وی چې ګوره دنیا ته ډېر دغه مکه ته بادشاہ نه چل کې اوس ته په غلطه روانه کې ځان ته خدای وی مبلغ د پاره د دعوت کوونکی د پاره د مؤمن د پاره تزهید فی دنیا ډېر ضروری دی ها 40 کې ادخال الهی دی بیا محاکمه کې دوه دعوتونو کې هغه خپل
ځان بیا الله ته سپاري 41 نه 45 پورې. تخویف دنیوي دی، بیا تخویف اخروی د عذاب قبر ذکر دی او عذاب د یوم القیامه ذکر وکړي 45 او 46 کې. او بیا جهنم کې د غلطو معبودانو او د هغې د عابدینو بندگانو جګړه، د هغې ضلالت 47 او 48 کې دغه ذکر دی. مشرکین به هغه آخرت کې جهنم کې یو دوا به کوي، یو پکار به کوي ملائکو ته، هغې بوله جواب ورکوي 4950. مشر شیخ به وی چې رجل مؤمن دی بیان کې دا حکمتونه دي چې بیان خطاب ته په نرمۍ سره وکړي، مضبوطیا سره وکړي او حق ښکاره کړي، صحیح خبر وکړي. او الله پاک د مبلغ د پرداسې مرګري د مخالفینو په ګروپ کې پیدا کړي چې هغه د مرګرتیا وکړي، لکه د فرعون په پاټۍ کې د موسی علیه السلام مرګري الله پیدا کړ. پوه شوې؟ اوس ګوره 15 منټ دي. فدعو الله نراولی الله مخلصین له الدین، خالص کون کې داغه د پاره اطاعت. ولو کرے الکافرون، اگر چې بدګنی کافران، یوازې الله د आवाज کوا اگر چې خلق به په دې بد شي. رفیع الدرجات، د چدو درجو والے دی الله ذل عرش، عرش مالک دی. یلقي روح، ورزي روح من امره، چې هغه داغه د امر نه دی. علی من یشاء، بچا چې وغواړي من عباده د خپل بندگانو نه. لینذر د پاره چې خلق له ير ورکی یوم الطلاق، د ملاقات دروازه نه. طلاق مسله خلک وی چې توې سره ورکړي، کته سره کته سره ویلې، کته سره طلاق شوی ویلې، او بل وی نیت یو کنه. دا قانوني الفاظ د نیتونه نه غوړي. بیا وشو د سمکه چې د غسل کې نی ورکړي، دانجه د جوړ کړي، دا پوهیږي نه، دا قانوني الفاظ دي چې دوی دا واقع دي. یوم هم باردون په کمر شي بدی بالکل بے نقاب اخکار شي. لا يخفى على الله، نو پټیږي په الله باندې منهم شيء د دې حصہ. لمن الملک اليوم، نن بادشاہی چا په اختیار کې لله الواحد القهار، د الله په اختیار کې دا چې یو دی زور ور دی. دا رستم دا تیر شو چې زمکه اسمانه مطمیات بیمینه، لمن الملک اليوم کنه غسیز دی کنه. اليوم تجزا، بدل ور کول شي کول نفس نه هر یو نفس ته ما کسبت دا چې د کړي. لا ظلم اليوم، نن بظلم نیوی. ان الله سریع الحساب، بشک الله زری حساب کوونکی دی. وانذر حمودیو یروا یوم الازفه، د نږدې راتلون کې آفت دروازه د قلوب، کله چې بوي ژورنال د الحناجر د غټو مرو په غټو مرو کې انخذیم. کاظمینا، غیب د غم نه ډک وي. مال ظالمین، نبوي د مشرکان لپاره من حمیم څوک همدرد ولا شفیع، نه د سفارش یو ځا چې دا خبرو منلی شي. یعلم الله پوهیږي خائنة الاعین، پغلا د سترګو، ما تخفي صدور پاغي هم پوهیږي چې پټي یې سینې، ناغزه که صحیح فیصله کوي. والله یقضي بالحق، والله بد عدل انصاف فیصله کوي. والذین يدعون، کسان چې دی را بلی من دونه داغه نه سیوا، لا یقضون بشیء، نغی په هیڅ فیصله نشو کوله، هیڅ فیصله غي نشو کوله. ان الله یقین الله هو السمیع البصیر، خاص هغه د هر څوریدون کولیدون کې. اولم یسیروا دین ګرځي فلارد پزمکه کې. فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذین، چې څنګه انجام د خلکو کانو من قبلهم چې دین روان دي، کانو هم او هغه مخکنی خلق اشد منهم، زیاد سخت دي موجودونه، قوتن پطاقت کې، واثارن په اعتبار دا نخو فلارد چاغي پزمکه کې پر خودري دي. فاخذهم الله، ان الله غيوني ولبذنوبهم، داغي د ګناونو په سبب. وما كان لهم، نو داغي د پر من الله دلنا من واقصوک بچ کونکي، نه هغه طاقت ور ختم کتانی شي ختموله. ذالک بانهم، دا په دی وجه چې کینن دوی کنه تاتیهم رسولهم، یعنی عذاب دی ولې وسکو وجه دا چې راتل به دغه مضبوط خلکو ته رسولان د دې بل بینات د ښکارونه خو سره فکفرون دین کارو کو. فاخذهم الله، ان الله دیونی ول انه قوی، یقینا طاقت ور دی شدید العقاب، سخت سزا ولده. ولقد ارسلنا موسی، سزا زور کوم کنه فرعون نه ورګړو وترا شو ګور هغه پیغمبر نو منله. کان تاتیهم رسولهم، تاوې کنه نه فرعون لم رسول راغجی الله پویو، لیکن سیب کل خانو نه منو فرعون سره هغه چلو کو چې یاد به ساتي. یقین منګ رسول لګلو موسی علیہ السلام، چې تم لګلو به آیات نه د خپل نه خو سلام لګلو سلطان مبین د وخکار دلیل سره چتا اله فرعون و حامان و قارون تا. فقالوا نو اغي ول چې کله موسی علیہ السلام مل تورغه دعوت پیش کوتا، ساحر دا خو جادوگر دے، کذاب ډیر سخت روغجن دے. ودرې دا فلما جاءهم، نکله چې اغي تا
روړو بالحق من عندنا حق زموږ طرفه قالوا اقتلونا غي ویل دا فرمان جاری کې په ملک چې قتل کې ابنا الذين زامن دا غچا امنو ما هو چې ایمان وروړي د سره د صحابه بچو د قتل کې واستحيوا نساءهم وبذتيو کې د زنانو یا ژوند پرېګ دي خزونو دا حیا واخله وما كيد الكافرين وتدبير د کافرانو الا في ضلال مگر بیکارا وقال فرعون ویل ضرونی ما پرېږده اقتل موسی چې موسی وجنم پرېږده ته ما دې ختموم دله دا وګوره دا کومه حربه استعمال کړه چې هغه دا فیصله وکړه دا وکړه هر پولیس په د پدې شي چې دا وانټډ سړی دی که نه هغه بیا څه کولو وليدعو رب د خپل رب درو بلین خافو یقین زه یریږم یبدل دینکم چې دې بس تاسو دین بدل کی وګوره دین پیژني فرعون وی دې بس تاسو دین بدل کی او ایو زرا یا بخور کی فلارد الفساد په مصر په علاقه کې بغاوت ما د ملک خراب دي ز ختموم دا باغی دي وقال موسی علیہ السلام ولنی عستو کلمه پنای غوښتل رب ربي و ربکم د خپل رب او استاد رب سلام من کل متکبر د هر هغه متکبر د شرنا لا یؤمنو چې غی ایمان لري بیوم الحساب د حساب کتاب پر ورځ وقال رجل مؤمن او نارینه مؤمن ویل من آل فرعون د قرانین او فرعون د قرانین یو سړی پاره د ایمان پکيو یکتم ایمانه پټه ساتل و خپل ایمان مشر شیخ په معنا کولا مضبوطو خپل ایمان روخکشه شیخ به معنا غلطه ده صحیح ده چې پټه سات خپل ایمان اتقتلون رجل آیا قتل و تاسو یو سړی ان یقول پدې وای چې غوای ربي الله زما رب الله دې وقد جاءكم وكنا غروړی تاسو ته بالبينات واضح نه من ربكم استاو رب طرفا وين کو کاذب کچری دروجنوي ناموسا دروجنوي فعليه كذبه نظر دروغ سزا پددا وين کو صادقا کچری رښتنی وي سبکم نتاس تبورسی بعد الذي سي صدا عذاب يعدكم جديت تاسو يري ان الله لا يهدي بشك الله نه کامیابی منا غسوک مسرفون چې حالت تیری دن کی کذاب دروجنوي یا قوم زما قام لكم الملك اليوم نن تاسو پلاس کی بادشاہي اقتدار د وټونو دی ګټلی ظاهر فی الارض تحضر اوریا پزماګه کې استا حکومت ته فمن ينصرنا سوق په زموږ امدادو کې من باس الله د الله د عذاب مقابله کې انجانا کې چې موږ تراشي قال فرعون والما اوريكم زه خو ته حضرای نه درکم الا ما را مگر هغه چې ما ته ټیخ کاری او ما دې کوم زنه خیم تاسو ته الله سبیل الرشاد مگر د کامیابی لار فرعون له سم لار ته وي خیمه سم لار خي او سیبا وقال الذي امن واغ چاویل چې ایمان راوړو رجل مؤمن یادي یا قوم زما قوم اني اخاف علیکم یکن زیارېګم پتا زبانه مثل یوم الاحزاب پشان د عذاب د مخکنو ډلو کومه ډلې جی مثل دا بقوم نوح پشان د عذاب د قوم د نوح و عاد و ثمود پشان د عذاب د عاد و ثمود والذین من بعدهم او دا غچا چې دا غن رستو وم الله یرید الله نکي رضا ظلم للعباد د هیڅ ظلم په بندگانو ويا قوم زما قام اني اخاف عليكم پنځه ويا قوم دې کې ویل شوی یقین زیارېګم پتا سو باندې یوم تنا د چغو دروازینا یوم تولون بکما چې بہت تخته تاسو مدبرین شاکون کی مالکم نبی استاو د پاره من الله من عاصم سوک بچ کون کې ومن يضلل الله سوک چې الله بلالږي فماله من هاد نشتا غل سوک دې کون کې ولقد جاءكم يوسف وكن راغلو تاسو يوسف عليه السلام من قبل پخوا بالبينات دواز حکم سرا فمازل تم همیشه و تاسو فی شکن پشک مما جاءكم به داغ نا چې تاسو سره وړو تاسو به کې شک حتا اذا هلكا تر دې يوسف عليه السلام وفات شو قلتم تاسو دا خیال کو تاسو دا وګڼلا لن يبعث الله يچره الله رون لګي من بعد رسول يوسف عليه السلام نرستو بل رسول كذلك يضل الله دغشن الله بلاری کی من هو مسرفنا سوچ دا حد نه تجاوز کوونکی وی مرتاب پوښ کوونکی وی الذين يجادلون کسان چې باسونه کی د الله پایتونه کی بغیر سلطان بغیر څه دلیل نه آتا هم هغه دلیل چې دلیل تراغلی کبر مقتن دی ډیر زیات مبغوز دی ناخوخ دی عند الله د الله پنځ وعند الذين امنوا پنځ دا چا چې ایمان راوړل کذالک اتبع الله دغشن الله مهر لګي علی کل قلب پټول زړه په تمامي زړه متکبر تکبر کوونکی جبار او سرکش دلر لبندي وقال فرعون سے بویل یا حامان ابن لی اے حامانا جوڑا کمالا سرحن یو دنگ بادے لعلی ابلغ الاسباب دیر پارا چورسم دروازو تا اسباب السماوات دروازے دا اسمانو تا
فاطلع نظر خکار کېږم الی اله موسی د موسی علیہ السلام خدای ته و انی لاظنه یقین زخامخا په د باندې ګمان کوم کاذب دروغجن برخه جما سړیا ختمه وکذالک زوین لفرعون د غشان ډولی کړي شو فرعون ته خسته کړي شو سو عمله دغه نه کار عمل وسد من کړي شو ان سبیل د حق لارنا وما كيد فرعون نو چل ول فرعون الا فی تباب مگر تبا وقال الذي امن واكسو چې ایمان وروړو یا قوم زما قوم تبعون زما پیرویو کې ما پس راز احدکم سبیل الرشاد تاسو ته خیم نه غلار هغه غلط لار خیزه سمخم یا قوم زما قوم انما هذه الحیات الدنیا کې اندا جن دنیا متاع لګه مزدا وان الاخره کې نه خیر هي دار القرار کور د همیشه ده من عمل سیئه چا چې بد عمل کو فلا یزاغل بدل نشي ور کول الله مثلها مگر داغه پشان ناکارا ومن عمل صالحا چا چې نیک عمل کو من ذکرن کناری نبی او انسا یا زنانه او مؤمنن داسه حال کې چې ایمان پکې وي توحید منی فاولائک دغ نارینه او زنانه يدخلون الجنه داخلي کې به جنت ته ورزقون فيها الى بروزي ور کې دي چې په دا جنت کې بغیر حساب ډېر ويا قوم زما قوم مالي سوجل مالا او تاسو لا ادعوکم د تاسو را بل مل النجات د خلاصي طرف ته وتدعونني تاسو ما را بل النار ور طرف ته تدعونني تاسو ما را بل اکفر بالله جو کفر دو کم د الله نه او شرک به او شریک د کم دا غسر ما غسل ليسلي به چنيشت ما سره دا علم نس دلیل وانا ادعوكم وزرا بلم تاسو للعزيز الغفار زور بخون کی ذات طرف دا لا جرم حقیقت دا دے انما تدعونني الیه یقین دا چا طرف ته تاسو ما دعوت را کوي ليس له دعوه نشته دا هیڅ आवाज نشته غته هیڅ دعوت په دنیا ولا فی الاخره نه په دنیا او نه په آخرت کې وان مردنا وکن زمون واپس الله طرف ته وان المسرفين کن د حد نه تجاوز کوونکې هم اصحاب النار غیبت دوزخیان وی فستذكرون تاسو بخا مخا یادوي ما غسا قولکم اغه چې تاسو ته وایم عبدالرحمن وینا به حال در پیاد شي چې د یو دی والده مخبل تشاشي او فوض امر او حوالکم خپل ما لا اله الا الله تعالی ان الله کن الله بصیر بالعباد بندگان لیدون کې فوقاه الله الله دا رجل مؤمن دان مؤمن بندا بجو ساتو سیئات ما مکرو د افتونو داغه مکرون نا چاغي کول هغه جوړول هغه دی ملکو اډر یو کو قتل وحاق بآل فرعون او غیروا چوره فرعون یا نسول عذاب ناکار عذاب النار ور دی غا يعرضون عليها چې پیشکول شي پاغي باندې غدو عشيه سحر ما خام نه فرعون په شیشه کې پروت ته ویني اور به ویني نه نو موږ نه پويګو الله اور به پیش کیږي موږ منو اور منو خنخ کاری و یوم تقوم الساعه کما شمه قیامت قائم شي اور به ادخلوا حکم بو کړي داخل کړي آل فرعون یا شد العذاب ډېر سخت عذاب دا وایز یتحاجون کله چې بجګړې کیږي په نار په اور کې بدی جګړه کی فیقول الضعفاء نو کمزوري بوي ان للذين استكبروا کسان ته چلوي په کړه وا غټاو ته بوي ان كنا لكم تبع مخستاز پکیر نام کیو تا چې وي خ نما وي خجتا بد نما بد فهل انتم مغنون عننا آیات سبا پخپل سر ساغستون کې زمونږ نسیم من النار سيسد اور د عذاب نه قال الذين استكبروا ويا کسان چې ځان په لوي کړو ان ناکلن فيها او سمون ټول په جهنم کې ان الله قد حكم ان الله فیصله کړي بین العباد د بندگان ترمنځ وقال الذين في النار کسان بو چې په اور کې له خطرت جهنم د جهنم څوکیدار او ادعوا ربكم درخواست کې خپل رب ته سو ويو يخفف عنا يوما جسانه کې مونږ ته یو ورځ مل عذاب د عذاب نه یو ورځ خود مونږ سره عذاب سپکی کنا قالوا فرختي بو ته جواب کیو علم تکو تاتيكم آیا نرات لل تاسو ته رسولکم تاسو رسولان بالبينات بخکره دلیلون سره قالوا بلاغي بوي ول نرات لل قالوا غيبو تو فدعوا نتاسو خپل درخواستو کې الله تعالی کنه وما دعاء الكافرين دعاء بلند کافرون الله فی ضلال مگر بالکل بیکارا باب ختم شو کنه دا آیت مخ کې سره مربط تاسو به دي دلی کنه هغه ته تاسو رسولان راغلو کنه بیا راغلو